السلام علیکم. تاسو ګورئ J91 نیوز. د پښتو اداکاره خوشبو قتل کړې شوې ده. د دې لاش د نوشهره په پټو کې ملاو شوی دی. اروم دا دعوا کړې ده چې دا شوکت اور پلک نیاز قتل کړی ده. خو د دې قتل وجه اخر څه ده؟ زموږ د پښتو ډرامو اول ډرامې او فلمونه جوړیږي نه، ډېر زیات کم جوړیږي. او د دې کم وجه هم دا ده چې زموږ سوسایټي کې خلک د غیرت په نوم باندې دا خلک قتل کوي. او چې کله دا نه جوړیږي د ډېر کم د جوړول ډېر کم شي، نو زموږ دا کم اداکارانې دي چې کمې فیمیل دي، کمې زنانه دي، دوی داسې کار وکړي چې دوی بیا محفلونو ته ځي، ګانې وایي یا ګډاګانې کوي. خو د دې نه علاوه هم پکې داسې کسان دي چې هغې دې ته رشوت ورکوي، ورته وایي چې زموږ ستاسو د کور خرچه او یا د ضرورت کوم څیزونه هغه به موږ تاسو له در وکړو. خو زموږ د خلکو سوچ چې کوم دی هغه داسې دی چې هغه وایي چې موږ یو کس باندې خرچه کو یا څه ور ورکو، نه هغه زموږ ذاتي ځای دی یا هغه صرف زموږ په پابند وي. دغه وجه وه چې د دې خرچه به هم اوچتوله او د دې خرچې په وجه هغه کس به ورته وایي چې ته به د چا په مخ کې ګډېږي نه او نه به ګانه وایي. خو چې څنګه تاسو ته پته په فلمونو کې او په ډرامو کې چې کوم اداکارانه کارونه کوي، نه هغې د ازادۍ خوندوالي، د ازادۍ چې کله خوندوالي هغې کله محفلونو کې یا ګډاګانې کې یا ډرامې جوړې، نه هغې وي چې موږ به دا همیشه عمر دپاره کوو. خو آخر کې څه چلو شي؟ آخر کې صرف هغې څه دا چلو شي چې د هغې ښکلا لړه شي، هغې خوبصورتي چې کوم یې هغه لړه شي، چې په کمیدو باندې شي، نه هغې بیا کم طرف ته زور کوي، بیا هغې زور کوي د جسم پیروشي ته، لکه یې خپل جسم خرڅي، د هغې طرف ته دې زیاتره سوچ کوي چې هغې طرف ته دې ورشي، د هغې نه هغه چې کیسه ختمه شي، د بیا آخر کې انجام د دې سي صرف او صرف مرګ وي، یا د رول د رول د لاسه قتل شي، یا خاوند د لاسه یا د پلار د لاسه. خو د دې نه باوجود پکې داسې کسان هم وي چې هغې وي چې نه، چې آیا موږ دې سرتورو کو یا خپل کور او حصه وګڼو یا ورسره واده وکړي، نو هغې خو ورته هم دا وایي چې دا ګډاګانې به نه کوې، دا محفلونو ته به نه ځې، د هغې باوجود د ازادۍ خوند اخیستی دی، هغې نه نشي منع کېدی، نه دې ځي. داسې کیسه خوشبو سره هم شوې ده. هغې سره چې کوم بچا رول پیچر چې چا باندې دعوا کړې وه چې شوکت یې نوم دی، هغه وایي چې ده قتل کړې ده. آخر کې هغه ومنله چې ما قتل کړې ده، خو ما ورسره 3 کاله وشو چې واده مې ورسره کړی دی، پیسې د کور خرچه به مې ورکوله او پیسې به مې ورکول، چې کوم جیب خرڅه ټوله هر څه مې ورکوله، کور مې ورله اخیستی دی. هغې نه باوجود ما به دې ته ویل چې مه کوه، محفلونو ته مه ځه، ګانې مه وایه، هغې باوجود به دې دا کارونه کولو. خو چې یو ورځ داسې وشولو چې هغه ورته په خپلو ووایي چې راشه او زه دې بوځم بوی ته او مړه یې کړله. زموږ د پښتو په انډسټرۍ کې یوازې صرف خوشبو نه ده، داسې نور هم زنانه دي یا داسې نور هم اداکارانې دي چې هغې مړه کړې شوي، لکه غزاله جاوید واخلئ یا څه داسې نور څوک دي چې هغې په دې وجه قتل کړي دي چې هغې ته ویې چې دا محفلونو ته او ته به نه ځئ. خو د دې مین وجه دا ده چې د دې اداکارو لپاره څه داسې انتظام شته چې هغې آخري وخت کې خپل خرچه اوچته کړي، نه څه داسې فاونډیشن شته یا څه داسې ادارې شته چې د دې مدد وکړي. د دې آخر کې څه یا په کټ کې مړه شي پراتې یا څوک یې وولي، بس د دې آخر کې صرف دا انجامي.